محترمو د قربانې په آدابو کې یو دا چې ساروی سور از مخ کې ساتل چې د انسانانو سره دا ساروی مانوس شي چې دی بیا سړی حلالي کنه اغړې ورپسې خپکیږي اصل قرباني دغه مونږ خو ساروی سره مانوس نشو بس دا چانهوالو غتوي ته ساتو به مذبح تراوله د حلالي زه تراوله چې تو سره عادت شي ستا واړه و سره عادت شي او تارا ساروی روان کړي دي ستامل نه غواړي او ستا بال بچم ورپسې خپدي او ته دا قرباني کې دارنګ رز دو مخ کې ساروی ته خوراک ورکول دارنګ او بو باندې مول ساتل د دې اهتمام پکار دی ډیر خلک ساروی یو ورځ دی موږي کوي وی بیا د قربانې په وخت کې دې چې کم دینو تقاضی کوي او دا کی دي سره تاسو یې مله ساروی له تکلیف نه ورکه چاړه به دا قربانې د ساروی د ذبح کولو د پر مخ کې نه تیز او ساتي د ساروی په مخ کې بچاړه نه تیزه ښا تیرې به د ساروی په مخ کې نه دارنګي یو ساروی د بل ساروی مخ ته نه ذبح کولا زمون دین اسلام مونږ ته زناور سره احسان خيخه انسانان خلا پرې دوا یو ساروی ته علاله زمون شریعت وی د پر چاړه مخ کې نه تیرکا اسنتی پپس چاړه علاله او دل تکلیف زیات ملوشي نبی رسول الله فرمایي د سره تاسو احسان وکي چې کله ساروی ذبح کوي بسم الله الله اکبر ویل او کوشش دا پکار دی چې د ساروی هغه مخ قبله طرف تکړی شي بیا چې ګرانې نو کار طرف ته دا صرف د آداب نه دي یو زنانم ذبح کولی شي ښا او زمون زنانا ای غریبانه خو چرګ نشي حلالولې دا پخوانه دی خلکو دا زنانه داسې یعنی يرندو کې کړی دي چرګ بسنګ حلالوما نه زنانه ذبح کولی شي ښا زنانه او د پر ذبح کول روا دي بیا بعضی خلکی قربانی او کا شرکاو کې بس دغه وغستا شو دا زما شو دا د دی شو ټوکی را ټوکی جوړ کی وغه بالکل په وزن سره برابر تقسیمول بیا چې کلستا وغه راغله لختا عیسی نو غره خبره دادا مستحب طریقه دادا چې دا وغه درې سی کړی شي یو ته ځان تکا یو ته یارانو دوستانو خپلوانو عزیزانو تکا یو ته گاونډیانو تکا لکه دام اغه نږدې رښتې دي دارنګ محترمو که یو سړی دی غوي ذکر از عالم قرباني په کوم او د قرض د ورکولو اراده نو په قرضم قرباني کیږي جایز ده بعض خلک یې په قرض قرباني نه کیږي نو ولې دا ټول پاکستان په قرض نه روان یار دلته کم یو کار بغیر د قرض دی کومسونه موږ رالوي شو بوډاګان شو د پلاران شو پکې وي پاکستان قرضدار دی پاکستان قرضدار دی نو ترې پکې د قرباني او شل دیر زره قرضدار شي کنه به ختمه کې ښه دارنګ سنوې دعاګان امراغلی دي په وخت د ساروی د ذبح کېدو کې دارنګ سعادت